ظالمان دي چې د حزبر کې روزې کم نه ګوري اوس ټیم را پټ کړی هغه ورته ګناه نه ښکاري. هر یو سړی ناجایز څیز خپل حق ګڼي نو چې کله خپل حق وګڼي نو هغه به شریعت ته څه تیار شي. ما مخکې روزه کې یو واقعه داسې شوې وه، یو پوډري تېره مخکې روزه کې یو پوډري و هغه د چا نه د غوړو دا ټیم را پټ کړی نو هغه پوډري مخکې و مالک ورپسې و نو په یو ځای کې راونیو چې راوینیو نو هغه ټیم غوړو ټیم یې ترې واخیستو او بیا یې ووایو یو څو ګزار او یو څو سپېړې او ښه یې ووایو وټکو یو بس لاړو مالک. نو دا پوډري وایي دومره ظالمان دي که نه وایي چې د حزبرګې روزې ته هم نه ګوري. وی دومره ظالمان دي چې د حزبرګې روزې ته هم نه ګوري اوس ټیم یې را پټ کړی هغه ورته ګناه نه ښکاري او هغه دوه څلور سپېړې چې سړی ووایو نو وایي دومره ظالمان دي د حزبرګې روزې ته هم نه ګوري د دې روزې قدر هم نه کوي. نو دغه مثال زموږ د ټولو هغو خلکو دی چې کم په ناحقه باندې د خلکو حقوق طلب کوي، ظلم وکړي، زیاتي وکړي او بیا هغه خپل ظلم زیاتي باندې مضبوط ولاړي هغه خپل حق ګڼي. نو زما عزتمندو مزاج خپل د شریعت مطابق جوړول پکار دي او بیا کله کله خپل اولاد چې دی نو د هغوی هم تربیت ښکلی پکار دی.